اوس د واده کولو دپاره آیا چې مونږه لور ودو د هغې دپاره چې کوم سړي ته یې ودو په هغه حالت کې څه خوبیانې په کار دي کوم صفتونه دي او چې کله زوی له جینۍ کوو نو په هغې جینۍ کې کوم صفات په کار دي نو دا دواړه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زندګۍ مبارکې نه راخلو اولنې خدا چې مونږ کله لور ته انتخاب کوو د رشتې نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت فاطمه ودوله حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته نو په هغې کې دوه خوبې یوه خوبي خو دا وه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نږدې رشتې دار او محنتکش انسان معلومه دا شوه چې لور چاله ورکې چې هغه محنتکش بهادر شجاعت والی چې محنت کوي مزدوری کوي کام کاج وغیره کوي داسې نی چې بس ناستی او الله مالک دی نه څه ناڅه په کار دي چې د هغه څه محنت مشقت څه مثال موجود دي دویم د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خوبي دا وه چې الله تعالی ورته علم ډېر زیات ورکړو علم غرو نو که مونږه لور چاته ودو نو په کار دا دی چې هغه کې علم هم وګورو یو خدا شو بل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت عثمان ته لور ورکوله نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کې هم یو درې خوبیانې وې یوه خوبي خو دا وه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کاروباري او د اسلام نه مخکې په معاشره کې یو نوم او د عزت په نظر به ورته خلکو کتل نو معلومه دا شو چې لور چاله ورکوو چې د هغه څه کاروبار څه روزګار کام کاج وغیره داسې سړي له به یې نه ورکوي یو خبره خو پکې ده دویمه خبره ده چې حیادار وي حیا پکې وي بې حیا نه وي او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حیا خو داسې وه چې رسول الله مبارک به فرمایل چې د عثمان نه فرشتې هم حیا کوي او دریم دا چې نرم مزاجی خوی خصلت نرمی سخت مزاج نی بد مزاجه بدخویه نی نو لہذا مونږ چې خپلو لوریانو دپاره کله رشته کوو نو په هغې کې دا صفتونه کتل پکار دي